اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. وہ آیت تے پر سورۃ الدخان کے رب السماوات والارض رب دا اسمان نو دزمک دے وما بینہما دا غس رب دے جدے دوڑو پمینس کی دی ان کنتم موقنین کجر تاسو یقین کون کی شیم. ربط دے آغا واضح دے جملہ مخ کی گویا کہ نمگڑ وجہ پس داولو لے. امام رازی رحمہ اللہ لگی چا غزات کم چی دا قرآن نازل کردے دا لوی شان والا کتاب آغام دلوی جلالت اور دلوی کبریا والا ذات تے ان المنزل اذا کان موصوفا بهذه الجلالہ چی دا غد دم الوی شان دے نکم کتاب چی آغا نازل کردے آغام زیاد شرف و رفعت والا دے. دا دعا ایتون و معتم سنگ چه مخ کے در صفات ذکر کرو دا اللہ دے دعا ایتون کے شپک نور صفات ذکر کی دا اللہ. مقصد پکے اثبات دا توحید دا اللہ یو والی ثابتی اور دا اللہ دا عظمت اظہار دے پدے کے سنگ چه امام رازی لکری دی چه داغا عظمت و داغا لوی و داغا بڑای اخکارشی کنا داغا دا کتاب شان بمخکارشی سنگ چه سڑی دا پتہ ہوئی چه پلانی دا کتاب لکے دا خلق پشوک باندنے خلی. تدبر والی کی چگورا مخالفین الوعید اور دیر سخت وعید دل تور کردے چه دا انذار او دا تبشیر محض ہوائی خبر گورے مگنے دا مخی تاسو لکم در کلیشو چه بس پتا بانے اگر روب ورزی اسم یریم ننا بلکہ دا اسمانو عظمکی و داغی پمینس کے جسم رسیزون دی داغی ٹول رب دا خبر کی مخی گپ نہ لگو رہے اور دا ان کنتم موقنین پدے کہ مخاطب لملامتیا ورگئی چلے اسیز دا منلو لپارا بداحت و حقیقت یواز کافی نہ دے بلکہ دا منلو ارادم پکار رکھنا کہ تے منن رب دا اسمانو رب دا زمکو دا رحمت و دا ارسال تا تکڑے دے رستو سریدہ سے لگی ہاں رب السماوات والارض وما بینہما دا آغی رب پر رحمت سرا چه رب دا اسمان نو دے دزمک دے و دا آغا سر رب دے بینہما چه دے دوارو پمینس کی دیم. امام طبری تفسیر کی چی یقول تعالی ذکرہو الذي انزل هذا الكتاب یا محمد علیک وارسلک الى هؤلاء المشرکین رحمتا من ربکم. آغام دا سی مربوط مانے گئی چه اللہ پل پیغمبر دوی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغازات چه پتہ دا کتاب را لے گلے دیتے دے مشرکان تے لے گلے نہ دا استاد رب رحمت تے دا استاد رب مہربانی دا گورا چی بدی اکڑا آغا رب سوک تے رب السماوات تے یعنی مالک السماوات تے سبع دا وہ اسماؤن بادشاہ دے دا غی مالک دے و دے پر او دزمکی و دے پر منس کے جسے دی دا غی رب دے. امام رازی دل تلگی چکانو اغی اقرار کو چی دزمک و اسماؤن ربشتا و خالق مشتا دے نگوی آغید دا سی اویلی شو چه ان ارسال الرسل و انزال الكتب رحمت من الرب سبحانہ وتعالی دا کتابون را لے گل چلی رسولان را لے گل دا ستاسو در رب رحمت تے کنا بیاو تو اویلی شو رستو صلی لگیا دا ان هذا هو السمیع العلیم اتاو چه اقرار کے بین آغا سمیع العلیم ہم دے تاسو دا دے اعتراف ہم کے چه رب دا اسمان و رب دا زمکو دے ادے پا مینس کے جسدی دا غی رب دے نکستاسو اقرار دا علم و پا یقین سری کنا تاسو بیا ورسے حق تب ورسے ننو دیخو علم و یقین نکو کنا دیخو شک کو نہم آیت کے برازی خوا ان کنتم موقنین دیخو ایقان ولنو کنا یقین نکو دا خو شکیان دی. ابن کثیر معنی کی رب السماوات والارض وما بینہما
الذي انزل هذا القرآن هو رب السماوات والارض. هغه ذات چې دا قرآن را لېږلی دی رب د اسمانونو دی او رب د ځمکو دی، د دې خالق دی، د دې مالک دی. څه چې په دې کې دي د دې دواړو په منځ کې د هغې خالق او مالک دی. ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین کوونکي. نکی یقین کون کشے امام تو بری معنی کی ان کنتم توقنون بحقیقت ما اخبرتکم، که تاسو یقین کون کشے په حقیقت دا غسه چې ما تاسو له خبر درکړې پاغه خبر سو چې رب تاسو رب د اسمان او رب د ځمکو دی. دا د هغې ذات صفات دي چې دا قرآن هغه رالیږلی دی او محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه رسول تاسو په دې حق یقین وکړئ، نه یقین وکړئ په دې پدیم یقین وکړئ چې رب د اسمانونو او رب د ځمکو باندې یقین کړئ، نه پدیم یقین وکړئ چې محمد صلی الله علیه وسلم دا رسول دی او قرآن دغه کتاب دی. سمرقندی معنی کې ان کنتم موقنین یعنی مؤمنین بتوحید الله، کتا دا الله توحید منون کې ایمان ضرور کې به کنه دا ومنه. امام قرطبی دلته کې یو دوا احتمالات ذکر کړي، هغه چې ثم يحتملوا ان يكون هذا الخطاب مع المعترف بان الله خلق السماوات والارض. احتمال دی په دې خطاب کې د دې خبر امکان دی چې دا خطاب هغه چا سره کیږي چې هغه الله خالق السماوات والارض مني، نه چې هغه سره خطاب شنه ان کنتم موقنین معنی بدایي چې فعلموا ان له ان يرسل الرسل وينزل الكتب. بیا به معنی داسې شي چې دا ځان پوهېږي دا د هغه اختیار دی، دغه خواهه د هغه رب دی، نو اسمانونه ځمکې د هغه دي، دا د هغه اختیار دی، دغه خواهه ده چې رسولان لیږي او کتابونه را لیږي. ټیک شو چې کله معترف سره خبرې کېږي، کله چې خطاب هغه چا سره کېږي چې من لا یعترف انه الخالق، چې د الله خالقیت نه مني، نو معنی به دا شي چې ان ینبغي پکار دا دی چې ان یعرفو انه الخالق، هغې دا ومني دا خبره د دې اعتراف ته وکړي چې انه هو الخالق، چې الله خالق دی، هغه احیا او اماتت کې هغه ژوندي کول او مړه کول کوي. قرطبي دا هم لیکي چې الموقن ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه. موقن نه مراد هغه سړی دی، موقن نه دی واحد دی، موقنین جمع دی چې هغه اراده د یقین او د هغې د طلب لري. امام بیضاوی درې توجیحات لیکلي، هغه ان کنتم من اهل الایقان فی العلوم، تاسو یقین والے په علوم کې چرې داسې که نه، یا او کنتم موقنین فی اقرارکم اذا سئلتم من خلقها، یا تاسو د یقین کول اراده لرئ نه پوه شئ په دې خبره ورکې وسر نه پرېوځي تفسیر باندې. ابن کثیر معنی کې ان کنتم متحققین، تحقیق کوونکی ہے کنا. لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. لا الہ الا هو نشته دی لایق د عبادت سوا د هغه نه بل څوک حقدار نشته دی. یحیی و یمیت هغه الله ژوندی کول کوي و یمیت مړه کول کوي. ربکم ستاسو رب دی و رب آبائکم الاولین ستاسو د مخکنو مشرانو رب دی. لا الہ الا هو یو صفت، یحیی بل و یمیتو بل دی. ربکم و رب آبائکم، رب خو مخکې تیر شوی دی که نه، و رب آبائکم ستاسو د مشرانو رب دی. ستاسو مشران خدایان نه دي، ستاسو د مشران نور خدایان نو، بس رب الله او که نه. دا تیر شوی مضمون نور تاکید کیا، خبره نور کلکوي چې د هغې الله نه علاوه بل اله نشته دی. داسې خدایان ستاسو نشته دی چې ستاسو سپارش وکړي او د هغه نه هم په زور خلاص کړي. ژوند او مرګ د هغې الله په لاس کې دی چې رب د اسمانونو رب د ځمکو دی. هغه ستاسو د آبا و اجدادو رب و، که ستاسو آبا و اجدادو هغې الله نه علاوه د نورو څیزونو عبادتونه کړي دي که نه، دا ستاسو د مشرانو غلطي و صفاحتو، دا د هغې کمکلتیا و جهالتو. تاسو د هغې پسې ګورئ لوار روان نه شئ، هغه د هغې تقلید ګورئ په دلیل کې ونیوئ. لا الہ الا هو یحیی و یمیت. لا الہ الا هو تو بری معنی کې لا معبود لکم، هغه د الہ معنی د معبود نشته دی لایق د عبادت ستاسو دپاره. یا خلکو
دغه رب د اسمان او رب د ځمکو او ما بینهما دغه نه علاوه بل ذات ګورستاو د بر الہ نشته دی فلا تعبدوا غیره دغه نه علاوه د بل چا عبادت مکوئ ول غیر الله د بر عبادت خای نه ګورئ هغه دغه د صلاحیت نه لري یحیی و یمیت هغه چې سغواړي پیدا کیږي چې غواړي مړګي بد چا چې مرګ غواړي نو مرګ د سې چې ژوند غواړي ژوند په څو قسمه دی بیا زمونږ والد سے ډېر مخکې خبرو ګولې د پوند کې ژوند دی په زړه کې ژوند دی د دوړ په ژوند کې څومره فرق دی د انسان په وجود کې نه ژوند بویا کنه ژوند معنوي او ژوند حقيقي ای بوټو کې ژوند دی په ځمکه کې ژوند دی په انسان کې باندې سړی به مړ نوم به ژوند دی دغه دمو ګر دغه یو ژوند دی کنه عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دغه یو ژوند دی نه پوهېږم په دې باندې اواز سړی ژوند دی کنه د باندې سړی مړی سړی ژوند دی خو ویژړې ځوان دی جذبات خې کنه هغه بعضې خواصې بس بې وخته بوډا شوي حالاتو والی وسیدان په خپله ځای ته رسولي امام قرطبي معنی کې لا اله الا هو یحیی و یمیت ای هو الخالق العالم خالق العالم د الہ دا معنی ده د دې عالم جوړون کې دی ناجایز نه دی چې هغه سره نور څیزونه شریک کړي شي هغه څیزونه سره مشرک او هغه جایز نه دی چې هغه جوړولو طاقت نه لري وس نه لري یحیی و یمیت هغه یحیی الاموات مړ ژوند کوونکی او یمیت الاحیاء ژوند مړ کوونکی دا خو د هغه حکومت دی ساه اخیستل او ساه ورکول دا ګوره د بل چا اختیار نه دی ګوره دا د دې بت پرستۍ په شر کې ول ښه صحیح رد کړی دی چې ګوره پلانې ولی او پلانې بابا په مرګ په لاس کې ګوره ژوند او مرګ نه دی ګوره دا ژوند او مرګ د الله په اختیار کې دی ګوره د دې نه پته لګي چې الله الہ دی ګوره بل نشته لا خالق سواه بیزاوی یحیی و یمیت کما تشاهدون لکه څنګه تاسو وینئ ګوره ربکم دغه ستاسو رب دې صفات چې مې تاسو ته ذکر کړو دا صفتونه والا ربکم ستاسو رب دې ستاسو مالک دې ورب آبائکم الاولین اور رب دې مالک دې خالق دې لایق دې عبادت دې ستاسو دغه پخوانو مشرانو دا صفات چې موږ بیان کړل تاسو ته ستاسو رب دې او دغه ستاسو نیکانو پلانو رب دې بل رب نشته ګوره خالق او رازق هم دا دې ګوره ابن کثیر د آیت بالکل سورۃ الاعراف د 158 آیت اونته ده منګو دا وایو څنګه ای سره معنا واضح کیږي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو التم یحیی و یمیت دلتم یحیی و یمیت ٹھیک شو او پسې اضافه کی فآمنوا بالله ورسوله دلتم قرطبی او پسې روخی کنه مالککم ومالک من تقدم منکم واتقوا تکذیب محمد صلی الله علیه وسلم لئلا ينزل بكم العذاب استاسو مالک ته استاسو دغه مشرانو کم چې مخکې تیر شوی دي هغه مشران خدایان نو دغه مشران نور خدایان نو ای په خپل امنو او دغه نور خدایان نو بس الله دغه رب او استاسو رب دی او تاسو ډډو کې ځان بچ کې د محمد صلی الله علیه وسلم تکذیب کول نادره واجب تاسو عذاب را نشي دا هغه 158 آیت په رڼا کې وایي ها سورۃ الاعراف فآمنوا بالله ورسوله منګل دعوت ورکونو دی یقین نه لري بلکې سګي بل هم فی شک یلعبون بلکې دی په شک کې پراته دی یقین سکه یقین مقابله کې شک ورو کنه دا په شک کې دی یقین نه کوي یلعبون لوبي کوي صحیح توجه نه ور کوي لوبي کوي زجر ور کوي ولها دی د الله په خالقیت او ربوبیت باندې حقيقي یقین نه ده بلکې د مشرانو په تقلید او دای په اتباع کې روان دي چې او زمونږ رب دې بس هغه وای نه دیم وای نور دی درلنه نه مونږ امام رازی چې رد کوي الله په دې یکون موقنین رد دلته کې دی په دې بلکې دی په شک کې پراته دی لوبي کوي دی چې کوم اقرار کوي د الله د ربوبیت او د خالقیت
نه غیر صادر عن علم و یقین، علم او یقین سره نه کوي، بل قول مخلوط، بلکې ګډه وډه خبره کی، اسه غب غونته لګي، لوبي کی، ټوکې وشته کوي. انکار اصل علت دا ده، شک او سیریس نه غستل دا خبر. او دې کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلیم ده چې یو سړی د زندګۍ په معاملاتو کې هغه لاوبالي پنی پاږي کنه، غیر ذمہ دار مې چې ورنی کنه، دا هغه قائل کول دا ستا کار نه دی چې خامخا زه په دبانې دا خبره منم نه دی مني. دا خلک به اله هغه وخت کې قائل کیږي اله به خبره مني چې عذابونه پې راشي، دا عذابونو چابکونه دي نو تنبیږي اوالو خوري ډډې پډډې کنه الله طرف نه، اوس په خپل حال پرېږده. دا خو لاوبالي پندې بدې کوي، شک یلعبون، سیریس یو څیز نه اخلي، میچورټي پکې نشته دی، لاوبالي پند دغې ته وایي. بل هم فی شک یلعبون، تو بریم دا رستو ما هم بموقنین سره تړي، دي ستا په دې خبره یقین نه کوي دا مشرکان دو قریشو، لیکن دی په شک دی، شک دی هغه شک دی قابل کړي دي کوم خبره جو تور کې کوم خبر ولا ورګه کنه چې الله ومنه رب ومنه قران ومنه توحید ومنه نه دی په شک پراتی دی او لوبي کوي، لوبه دا چې استهزئون دا غب غني. سمرقندی می هذا جواب قوله ان کنتم موقنین، نه جواب گویا دا چې دا دی یقین نه لري بلکې دی په شک دی، باطل کې نه نوتی دی، باطل کې نه نوتی دی، بس دین سره لوبي کوي بغیر د حجت لګیا دي. یا یلعبون سوک معنی کې قرطبی چې ګوره نبی سلام ته دروغ نسبت کوي، بغیر دلیل نه خبره پیش کول، او هغه سړی چې د نصیحت نه مخړی کنه قرطبی وی ناغه تم لاعب وي، لکه دا د ماشوم غونډه دی، ته د خبره کې هغه پسیس کې لګي کوټانه بلبل الکه ته ما ته پامو کې زړه سره ما دا لوبه کون کې او ته پدې وجه وي نصیحت نه مخړی، الله رسول پوي دې توجه نه ورګي غپې غني. ابن کثیر هم وي چې دا مشرکان په شک کې دی او لوبي کوي، یقین دی دراغره دی لیکن دی په شک کې پراته دي، تصدیق نه کوي، تصدیق نه کینو اوس هغه خپل انداز ته واپس راځي. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرتقب نه بس انتظار کوا، انتظار کوا کنا، انتظار کوا دا غرض، فرتقبن انتظار کوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم تأتی السماء پا غرض دا غرض چخکارب کی اسمان بدخان لگے مبین خکارب. پنلسم آیت پورے تخویف دنیاوی دے، تخویف دنیاوی. دخان پا عذاب باندې بدیلا یرا ورکی. فرتقب طبری معنی کی فانتظر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهؤلاء المشرکین من قومک، ته انتظار کوي محمد صلی الله علیه وسلم د خپل قام د هغه مشرکانو چې فی شک یلعبون، شک پراتی دی لوب کی، دې سره به دا کار کیږي. فرتقب افتعال په وزن یو سیس ته ګوره او دغه سوکې کې انتظار کې کنه او سوکې کې سوکې په کې نه هغه درته رقبته وی تو بری وی انتظار کو د سش انتظار سمرقندی وی انتظار به حالکه هم انتظار کول دي د تبای د دې مردار دو انتظار کوا. قرطبیم دا معنی کې ارتقب معنا هو انتظر یا محمد بهؤلاء الكفار یوم تأتی السماء بدخان مبین. بل معنی قیل سرول قرطبی هغه وی چې معنا هو احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم، دا غیدا خبر یاد ساته اے نبی سلام ندی دا خبر یاد کا دا شک او دا لوب والا چې ته گوايو کی په دیبانه په کما چې باس مان لوګي اخکار کی نه حفاظت رقابت په دی وجوي، حافظ تم په دی وجه رقیب وي قرطبی ولذلك سمي الحافظ رقيبا، حفاظت کوي دا کنه یو د پښتو رقیب دی کنه اخو ځان لشه د بنج دی د کم نه مان روبا سره سب بیک گراوند دی.
امام رازی وی اعلم ان المراد بقوله فرتقب انتظر ويقال ذلك في المكروه دا فرتقب لفظ چې کنه دا مکروه خراب حالاتو کې ویل شي دا سره مزیدار حالاتو د پر نشي ویل خراب نتیجه چی کنه انداز عذاب د پر استعماليږي سخت حالاتو د پر د مصائب د پر استعماليږي والمعنى انتظر يا محمد عذابهم فحذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعد عليه وهو قول هذا عذاب أليم نویو یو پس حذف وګڼه یو پس یوم تأتی السماء بدخان مبین داغه مفعول وګڼه د ارتقاب مفعول دا وګڼه یا حذف وګڼه مونږ وایو بس دا چې کم ذکر دا ضرور دا صحیح دی یوم تأتی السماء بکمر شخکارب کی اسمان لفظی معنی هو چې راتل بوږي اسمان کنه او غلط ده ظاهر الحال لا يشك احد في انه دخان امام رضی معنی کی اب اخکار باری ویني باغ لوګي ارسو کو اسمان ته ولی اتیان نسبت کړ د امام بیزاوی وی لکه چې دیو باران نه بند کی یا غ لوګي بخکار شي د قیامت د نه هونه دی کنه خبر نه بخکاری دخان باندې ډېر تفصیل له امام طبری لګي مفسرینو په دې باره کې اختلاف ته چې دا دخان به کله راځي څنګه به دا د سرز وي معنی د دې کې سره ونه بعض مفسرین وی دا وی چې دا خو هغه واخوا چې نبی سلام خیر وکړه قریشو دا چې الله پاک دې باندې قحط راولې ایا خذهم بسنین کسنی یوسف قحط راولې په دې باندې پشان د یوسف علی السلام د زمانه ندی باندې لوګر عالم نو قالوا وعني بالدخان ما كان يصيبهم حينئذ في ابصارهم من شدة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان اگر ډیر لوګي د وجه دی پسترګو باندې چې کما هغه تیارو هغه لوګي به تخکارې ده کنه هغه د دخان ویل شي ده مسروق بن اجدع مسروق د بیا پلان نوم بدل کو مشهور پدا غیر هغه موږ جمعه ته رالو نه یو سړی خپل ملګرو ته بیان کو وی یوم تأتی السماء بدخان مبین نو تدرون ما ذالک دخان ته سبا دخان څه شه ده نغوی ذالک دخان یاتی یوم القیامه دا دخان به د قیامت پر ورځ راځي ویښ بګینه ها یو مې ته یو واقع وکړه چې دا نبی سلام خیر وکړي دویم قیامت کې برازي ٹھیک شو نفیاخذ اسماع المنافقین وابصارهم دا لوګي چې راشي د قیامت نه مخکې نه دا به د منافقانو غوګونو د اورېدو طاقت سماعت او ابصار بصارت دا به واخلي وړاندې کانو وي شي او مؤمنانو باندې به یو زکام غونته راشي سړی ویته ته کرونا دا څنګه چلے ناغوی مراد ابن مسعود لا فذكرنا ذلك مونږ ته دا خبر وکړه چې دا سړی دا خبر وکړه د په تفسیر کې نه ابن مسعود چې دی وکانه مستجان ډډه والي وام ففزع نو يرد فقعد نخ کې ناس فقال نبي ان الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم الله خپل نبی ته ویلي دي قل ما سلكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين متکلفین کې کار ہے سلط و خامخ تکلف کې په تفاسیرو کې دی وی کنه هغه ان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم والله اعلم دام علم دی چې سړی ته یو خبر نی معلوم دی دی وی چې الله تعالی علم دی ته الله اعلم دا علم دی کنه نه چې بس سوال شو در جوابونه ورکوا الله اعلم وای هغه وی ته تر دې باره کې خبره کومه قریش دې کړه د اسلام نه رستو شو کنه د مسعود ته وی او هغه د الله رسول خبره نه منله نبی سم د علیهم خیر هغه ته وکړم یوسف اسلام د قحط صالح غون ته خیر وته وکړه دی باندې سختی لګره حتا کل العظام والمیتام تر دې چې اډو کې خوړه مردار خوړه سترګې به بره کړې اسمان ته نه فلا يرون الا دخان نه بس تشلوګي بو تو ښکارې ابن مسعود سره ترجیح ورکړه چې دا خیره نبی سلام کړو سند د دې صحیح دی ها صحیح بخاری کې دا اتنه زائده حدیث نقل له ادا پکې یو ځای نقل له مسروق دا خبره ادا نور د خیرو دا اشته دی اتنه زائده اشته دی ما ذکر د حواله سره
دا مفسرین دا قول. نور وی چې نه دخان آیت من آیات الله، دخان د الله د نخونه یو نخه ده. د قیامت راتلونه مخکې به الله په خپلو بندګانو راولي. کوم چې ما وختي وي زکام غونته په خلکو راشي که نه. حسن بصری وی چې ان الدخان قد بقي من الآیات، دخان پاتې دا به راځي. کله چې دخان راشي نه کافر چې سا واخلي نو هر اندام ته هر حتی خرج اوبزی د سمع من مسامعه و یاخذ المؤمن کزگما، پس ورننه بوزي او خارجي کی بدګا نه، هر سوري نه به خارجي کی مؤمن باندې مزوکا مون ترشي. امام طبری وی چې ګوره په دې کې صحیح روایت هغه چې ماروی عن ابن مسعود، ترجیح دا غل ورکوم هغه چې کوم دی مسعود نه نقل ټیک دی. خیره او توکلو دی باندې غو شو. اور صحیح بخاری حدیث سے کم تاسو تما ہوئے حدیث 1007، حدیث 1020، حدیث 4693، حدیث 4767، حدیث 4774، حدیث 4809، حدیث 4821، حدیث 4822، حدیث 4823، حدیث 4824، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لس زائدانہ کر دیں. اغذاوی حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق، راغ مسروق کنا قال كنا عند عبد الله سو کہنے مسعود دے کنا فقال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى من الناس ادبارا، دلتا دیکھا نور کے دام نے جو قریش اغیرست شو ابتعت و تأخرت اشتا الفاظ نورم شتا و نور الفاظم نقل دی. عقید اسلام نما خڑو نیمنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخیر اگلی قال اللہم سبع کسبع یوسف، وہ کالا قحط یا اللہ پشاند وہ کلنو د یوسف. حدیث لزا نقل لکا نا تدبر قرآن والے ہوئی وی دل د مفسرینو د کیسا گو روایتون نقل کردی دی، وی د کیسا گو روایتون نقل اتا تا چا بیلے کا جتا تفسیر دی کا دے بندہ تا پدے نے صحیح بخاری صحیح حدیث ہے تا د کیسا گو روایت ہوئے لزا نقل لی. کم سے کم تفسیر ابن کثیر ہوا جلک مازغد کولو شی سیاق تا دین انکار کی ودا عرب و شعرونو کی ودا نشتا دے، علیکہ شعر معتبر دے کہ حدیث معتبر دے. او دا قیامت نه هم نه ده بلکې دا وی هغه شګه مګه چې راشي هغه اسیزه لوزي که نه نوی سار دی خوا شګه یو بیا چې زول لاشي نه دی غړتی دا شي اغسته. هلکه دا حدیث دا پانګه چې پرته ده که نه لا اله الا الله دا محمد رسول الله پکې ولې وی حدیث به معنی که نه فاخذتهم سنة حست کل شی دینه گبراوی که ما چې د قیامت مراد دی که دا دی که دا فیصله کومه احادیث دوړه صحیح دي چې قیامت نو مخکې هم راځي او دا په کافر راغلی مو ټیک ته دی که څه مسله نشته دی که څه مسله نشته دی نه حتی اکلوا الجلود والمیت والجیف دی باندې سختی راله تر دی چې دی جلود سرمنې وخوړې مردارې وخوړې میت والجیف حرام سیزونه او دا په ډېرانو چې غورځولي شوي شي که نه جیف هغه مشهور روایت وکنه ډېر یو زوړ بیان و دا ابو ماله چا راکړی سلطان الله کا چې درته کاټ کړو وی هغه سړی چې دروازې لکه د خر ګرځي او د شپې لکه د مردارې پروت وي دی پکې موږ خطبه کې ویلو جیفتم باللیل وحمار بالنهار نو ځان ساته هغه هم د جمعې د مونځ په اهمیت باندې کړو د لارې نه ټیپ باندې بټن کېنولې د بانګیانو اوازونه پکې دي بس بیا وروړی مخې ته ولې هغه کور یې خو هغه ځای و که نه او د سپیکر ډېر ښکلی اواز د مشهور بانو مخکې دې کې به یو تن اسمان ته وکاته که نه نفیرات دخان هغه به لوګي ولیده من الجوع د لوګي نه نفاتاه ابو سفیان فقال یا محمد صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله ابو سفیان رضی الله عنه راغی دا به رب نکشف عنا العذاب سره دا لګي که نه ښه پوه شوې اچھا بره به وکړه لوګي به ونه یغش الناس که نه تو څنګه وایي چې دا د سیاق نه خلاف دی هسې به لګیا سړی ځان نه سیاقونه جوړی د اخباري سړي به دغه شي نو پوره قرآن یې ویلی هم نه دی استاد سره ګوره ښه پوره قرآن یې نه ویلی تفسیر دیږي
ځان نه بخیل وزئ په خپل لیکلي ما پوره قرآن نه دی ویلی دا موږ دغه د کتابونو د ښیو دی د هېڅ امام نه دی دی جومات کې امام نه و هېڅ د هېڅ امام نه دی ټول اغلاقي د کشاف نه ربطونه لیکو دغه لیکو سړی حدیث سره لوبې کوي د پاره بد سکے ابو سفیان راغی نبی صلی الله علیه وسلم لوي انک تأمر بطاعت الله وبصلة الرحم وان قومک قد هلكوا تو ګوره د الله د اطاعت حکمونه کې خبرې کې محمد صلی الله علیه وسلم او ته مشورو کنه او ته رشته د پاللې خبرې کې ستا قوم خو ختم شو مړ شو الله نه دعا وکا کنه چې دا زمون نه لري کی هغه دعا وکړه عذاب ته نه لري شو بس مونږ ایمان وروړو خبره باندې پوه شئ دی ایمان وروړو ان کاشف العذاب قلیل انکم عائدون یوم نبطش البطشا کې لبل یې را ورکړه چې بدر کې هم برابر ومه او بدر کې کسي وشو دا صحیح بخاری حدیث تاسو ورد کنا دخان نه مراد ابن قتیبه لګي چې سمي الجذب والقحط دخانا دا زوړ مورخ ته ها زوړ لغوي دی چې قحط صالح تم دخان ویل شي دا د په دوه وجبان ویل شي اوګي سړی چې بار ګوري کنه زمکه اسمان مینس کې وته د لوګي د وجو ته لوګي غون تخکاری اسو ګوي چې زمکه اوچ شي بوټي ختم شي او ګرد غبار اوچ دیږي نه هغه د دخان هغه لوګي غون ته جوړي په دې وجو ته دخان ویل شي اول حدیث دا چې 15 سيزونه هغه تیر شي وي د 500 مدینه تیر شي وي یو دخان لوګي عذاب الاکبر روم بد البدشا والقمر دا تیر شي وي وي سمرقندی لګي چې بدی باندې سخت را لګنه وي دي سپي خور دی بیا حتا کل کلاب لکه تمام مردار خور دی مردار راغی کنه حرام سيزونه کنه دا درې اقوال جماعت اوس دوی کنه ابن جوزیم لیکري چې دا و قیامت نمخ کې راځي یا دا قریش باندې راغله د سوګو د فتح مکه دا درې شو دخان څه شي انه دخان یجو قبل قیام الساعه ټیک دا حدیث پدېشته ده ان قریش نصابه جوان دویم دا پدې باندې حدیث ده چې قریش باندې سخت لوګ راغله و دې ته بدلوګي د وجه بار لوګي ښکارې ده دویم شو دریم ما وردی لګري چې فکمل فتح مکه فتح شوانو دومره لوګي او چت شو دوړو چت شو چې زما اسمانه پټ کړو دغه ته دوخان ویلی شي دې باندې رد کوي خام مفسرین رد پدې باندې کړل مفسرین په دې رد کړل دا قول حسن ابن ابي حاتم لیکله کان یوم فتح مکه یو خپای کې ابن لهیعه ده بل دا ابن کثیر لګي وهذا القول غریب جدا بل منکر سړی غلطه خبره کې دا غلط تفسیر ده ها ابن سیاد ته نبی صلی الله علیه وسلم ماته نه اوسیس پټ کړ ابن سیاد خو په دې نه بده خبر روغ یو جمع بیان کړي چې عمر فاروق به چې دا دجال نه مال اجازه راکړي چې وای نه مدینه کې و کنه اړګه وند ترویته وړو کې لکو ماته نه اوسیس پټ کړي پسړه کې نبی صلی الله علیه وسلم ته غسه ده یغه دخ ده دخ نبی صلی الله علیه وسلم اخسا فلن تعدو قدرک قریشا ته خپل وسنه سیوا ټوپ نشي والے نبی صلی الله علیه وسلم ماړه کې پټ کړو دا ټکي فرتقب یومتات السما بدخان مبین بدخان دا مې پټ کړو ناغه ته به دي پریان خپل دا وی کنه دخ چې کم دي کنه دا کهانت په تور باندې د کشف کېدو پریانو په جواب ده دلته کې ابن کثیر دی کړي موږ ځان نه وایو هو الدخ دغه د نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا چې دا شیطانی ماده ده پدې کې خام تاسو ته برازه واضح شي پرې دم کنه زم ته مخکې نور روایت هم پدې کې شته او دا غدري مقصدی خبره و شو پدې کې شیخ هم پدې کې فیصله کړی د پخپله هغه وی زه ویم چې الفاظ د قران د دواړو سره موافقت لري یو خو دفع شمکه ولا غلط روایت ته کنه یو د قیامت خبره شو یو د مکی والو باندې عذاب را نی اول قول زیات مناسب دی یعنی دا دخان په مکی والو باندې واقع شوی دی او بل دخان په علامات قیامت کې پټول خلکو باندې راځي شیخ دا فیصله کړ زم دا د حدیثونو دواړه ثابت دي
قرآن آیتونه عام دي او زیات مناسبت مکی والو سره لري. یغش الناس هذا عذاب علیم، یغش الناس پټی بد عذاب خلق، دا دوخان بچا پھری د ټولو خلقو نام، ټول خلق به په ګیره کې اغستی. هذا عذاب علیم یقولون بګ روح کا، دا خلق بوای دا درناک عذاب دے. ربنا اکشف دلتم یقولون روح کا، خلق بدام وای چې زمونږ ربا لرګي عنا زمونږ العذاب دا عذاب، انا موقنون یقین مونږ ایمان وروړم کیو. نو قیامت سرم لګي دي سرم لګي. ابو سفیان رضی الله عنه کله چې ایمان نو وروړ نه راغې وې چې زمونږ نه دواو کې زمونږ الله عذاب لري. ٹھیک ہے، یا قیامت کې چې دا لوګي کله راشي دا خلق به وي چې رب زمونږ دا عذاب لري کې مونږ سميګو. ٹھیک شو. ها یغش الناس دا عذاب هغه شدت تاسو ته خو چې خلق به داسې گیر کی کنه څوک به داغه نه تختیدی نشي سلار بنی نه تخته او تخویف لاندې داخل لګنه. یغش الناس تو بریمان کی یغش ابصارهم، ری خلکو نه زرونه بغیر کی هغه سختیا مصیبت چې پدې راغلی سوګي مکی والا بغیر کی. امام رازی وی دا ټول خلکو ته بدا شاملی. یحیط بهم، در خلکو احاطه بو کی دا حالت ته دوخان هغه صفت بیانی کې بداسي. ابن کثیر میو تغشاهم ويعمهم، دا خلق بټول گیر کی ټول ته عام شاملی. دا خیالی سیز نه لري ښا، ولو کان امرا خیالیا یخص اهل المکه لما قیل فی یغش الناس، بیا دا څه نه وي. هذا عذاب علیم انهم یقولون مما نالهم من ذلك الكرب والجهد تبریوی، دې ته کم تکلیف ورسی او کم درد تورسی کنه دی و داغه د وجی وی. هذا عذاب علیم، دا خو ډیر دردناک عذاب دی. یقولون دلته پټ کړي ها، یقولون دلته پټ سمرقندیم وی او تبریم وی. دا خلق به داغه تکلیف د وجه داغه درد د وجه وی دا خو ډیر دردناک عذاب دی. فمړ شو هم شو. نو دې ځکه هغه هم تفسیر وکا یا هو ماضی کې واچوا دا خلق د خلکو پیغمبر ددا سوی دا خو ډیر سخت عذاب دی، ډیر سخت سزا کې مونږ یو یا چې قیامت یا مستقبل سره ولګوا. ومن جعله مستقبلا فهو حکایت حال آتیه، دا تفسیر امام رازی کړي، قرطبی کړي. رسو سرم لګي او مخ کې سرم لګي. امام قرطبی خان قریش سرم لګي او رادون کې سرم لګي. اصلا دا تفسیر چې دی کنه دا جرجانی کړي، صاحب النظم جرجانی. قرطبی دا غنوم نه لی، امام رازی دا غنوم اغسته. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے رب زمونږ د عذاب واړې یقین مونږ ایمان لرونکو. عذاب چې ویني پسترګو مشاهده وکي کنه ناغه مغرور خلکو بیا صحالي حال و ربنا اکشف بیا کو کی وی کافران دا وای چې رب زمونږ تکلیف کې پریاد کی سوال کوي د خپل رب نه. نو استاغ بوتان سو شو تا چې پیغمبر ته دروغ ویلو اتاوی زما سپار شان دي مانی ولې لمن استاد ما بسخته کې کنه بچکې نسو شو هغه اوس ته رب یاد شو. اے رب زمونږ نه ټول معبودان پریخي واړې لره کې زمونږ نه دا عذاب لره کې یقین مونږ ایمان لرونکو. زمونږ نه دا لوګ لره کې زمونږ نه دا دوخان لره کې نا مؤمنون یقین مونږ ایمان لرونکو. امام رازی دا مهلک عذاب او دا قحط شدید زمونږ نه لره کې مونږ هم شو. یقین مونږ ایمان لرونکو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په قران باندې مونږ ایمان درو. قرطبی وی کجرتا زمونږ نه دا عذاب لره کو عذاب دل لره کنه مونږ مسلمان وروړو. امام ابن کثیر لګي کافرانو چې کله عذاب ولیدو سزاګان نیولې نو سوال کو چې دار پکې درخواست کو چې دلره کې لکه سورۃ الانعام کې ویلو ولو ترى ذوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. عذاب چې ویني تا کله هغه وخلو دي کنه چې دا اور په غاړه دی او درولې شي وي او درولې بس ورولي وتا ناغه ټیم دی پر یاد کوي هاي هاي چې مونږ واپس شو کنه مونږ بسم شو. سورۃ ابراهیم کې هم د دې دا مقوله پیش کړو دی به ربنا اخرنا الى اجر قریب، رب مونږ واپس کې بل نیټه تا رستم کې سلام رسول کو نجب دعوت کا مونږ ستاسو دعوت منو، ستاسو رسولانو اتباع کوو. دروغ مړه
دیو لمخ کې ردونه کړی دي کنه ان لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین دلته دې دا خبره جواب دی الله ولا جواب کوي خطه به زما سمې کما یا ایمان وروړم کنه دا موکې نشته وسو ان لهم التناوش مخ کې ویلو کنه دا اک خبر ده ان لهم الذکر د کم زنه دی لنسیت اغستلم څنګه کې دی شي د لپاره موقع د نصیحت موقع خود نه تللی دا گیا وقت پر هذا آتا نہیں او وخت چلل بیان راځي سزا عائشه دورا دکاتا نہیں دا ور خطر وبو نجار وزي بیا اور خطر شي بیا څنګه وخت نه روبا او لړې بس ختم موقع تا خراب کړل 60 سال زندگی تا خراب کړل اول دې ماشوم بیا ویل ځوانې ما دا ورګه واده مې نه کړ ورګه لا بچی کنه ابھی تو میں جوان ہوں ان لهم الذکر څنګه کې دې شدیده پارا موقد نصیحت وقد جاءهم یقین راغلو دې رسول مبین رسول وضاحت کون کې رسول چراغ نس ثم تولى عنه بیام دی داغه مخړولو رسول چراغ نو تا خو نه مانو اوس به زمانه ما وقالو دی بدا الزام لګولو معلم خودنه کړی شوی دتا ان دا پیغمبر چې د سوک ټریننګ ورګین د قرآن خي یو سوک سړی وته دا کتاب خي راخي حالانکه چاوته خو نه ما لګلو والله وي ما وته خو مجنون بل الزام پیدا ولګو چلی ونه تا خدا خبره کوله خدا عذاب مطالبه کړی د نه پیغمبر ته دعا کې تعالی سپورت لاس پورته کړی ان کاشف العذاب یقین مونږ لري کون کیو د عذاب قلیلا لګمودا انکم عائدون یقینا تاسو بیا واپس کیدون کی کفر تا عذاب بلره کې متاز غسمیږي نه ابل هم فی شک یلعبون دي کنه نه انکم عائدون تاسو بیا واپس دون کی امړه کفر تا سمیږي نه یوم نبتشو وکمر چې بمنګو نسو البتشت الکبرى الوین ول بدر کې هم خبر کو یا قیامت کې ان منتقمون یقین مونږه بدلا غستون کیو ان لهم الذکر دل راشم تو بری تفسیر کی من ای وجه لهؤلاء المشرکین تذکر پکما وجه باندې پکما طریقه باندې د کم دنا اخر لا مشرکان بنسیت طریقه چې دی عذاب وي دو عذاب پر راغې ما هو رسول را لګل او دې نه مخړول څومره زمانہ دا غي دل توشوا دې کله په غټو لیکل دا کوروخ کی کله او تسوی اوس دی اوس نصیحت اخلمه چوال دی خوړن اوس او هغه نصیحت پاره کې هم ته دوکا پړ کې د کوپر بوتن نکم عیدون کې وته وې کنه ته به واپس وړې ما ته معلومه وي ته نصیحت اخلي کتاب د نمانه نصیحت نه اخلي سمرقندی وان لهم الذکر من اين لهم التوبه د کم نه دی توبه دې کم نه اوس توبه وباسي من اين لهم التذکر ابن جوزی امام رازی کیف یتذکرون څنګه دی نصیحت اخلی څنګه دی نصیحت واز قبلی حال دا جدي نو تلوی خبر راغلی و لوی خبره عذاب نه لوی خبره سو د الله رسول الله غلو معجزات راغلیو دیغه نه منل وقد جاءهم حال دا چراغلو دی رسول وحالهم قد جاءهم حال دا دی راغلو رسول خکارا واضح وضاحت کوونکی مبین سوک معنی کی ظاهر الصدق اگر رشتینه دا آیت بالکل دا ہے یوم یتذکر الانسان وان له الذکر سورۃ الفجر 23:24 دغرض د قیامت دار ورسه دا په دغرض بار انسان نصیحت نه اخلي کنه زمانه توبه ای دنیا ته زما بس ما پر د سمېګم نو اوس کم نه سمېږي وخت تل دنیا خو لړه ختم شو دنیا خو سوځېدلې ده دا بل د سورۃ سبا ده ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد خاغور مخي ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وقد جاءهم سرو لغوا حال لا جديد رسول راغلو کاربار رشتنه مبین کنا دا حق والے دا رشتنه والی مبین چراغ نبیام ثم تولوا عنه دی مخواړو دغه رسول د منلو نام مخې واړو د رسول د منلو نام آیت نمبر 14 रहेगा ना
ولیکه دې ته عنوان واچوئ زجر په انکار د رسول دی نه دی چولی خو زه وایم ولیکئ دې کې ګنجایش شته دی او دا وجې دي د عذاب ښه عذاب د راتلو وجې که قحط سره اچي او که د قیامت عذاب سره اچي وجوهات څه دي تولی عن الرسول د رسول نه مخ اړول دا د عذاب وجه ده رسول باندې الزامونه لګول دا د عذاب وجې دي معلم مجنون الزامات دا دي د عذاب وجې دي ښه دی مخ اړولې د سنې مخ اړولې توبري معنی کې هغه مجاهد وي د محمد صلی الله علیه وسلم نه مخ اړولې مخې چې واړو پهغې اکتفا ونه کړه بلکې پهغې توري ولګول چې دی وشرمو چې د سره نور څوک نه کیني وشرموه یا وابي دی وشرموه چې دا لیدیس دی وشرموه چې دا غیر مقلد دی وشرموه چې دا امامان نه مني چې د خلکو ترې لوټه کېږي اوس خلک دا چل کوي هغې به هغه ټایم معلمون دا خو ښودنې شوی دی ټریننګ کړی شوی دی مړه ټیوشن اخلي دلته د یو نصراني نه مجنون لیونی دی لیونی مړه ګډې وډې وي سړی مخ یې واړو د هغه نه سمرقندیوانې کې د هغه تصدیق یې ونه کړو التفات یې ورته اډ ونه کړو امام رازي وي قبول یې ونه کړو ابن جوزي وي قبول یې نه کړه دا خبره وقالو وی معلمون دا خودنه کړی شوی د معلم دی که نه شاګرد ته معلم وي استاد ته معلم وي که نه د ته خودنه کړې ده جبر او یسار دو نمو سړو د ته خودنه کړې ده د هغه نه زده کړه کړې ده هغې کتابیانو ته کتاب ښودلی دی انسانو ته خودنه کړې ده ابن جوزي مجنون دا لیونی دی چې د نبوت دعوه کړې نعوذ بالله دا لیونی دی دوه قسم الزامات په خلکو لګول انما يعلمه بشر صوت النحل 103 کې دا الزام نقل چې د خودنه کړی دا یو نارینه یو انسان او فرقان کې ویلو وعنه عليه قوم اخرون د سره په قرآن کې امداد کړي نورو خلکو اهل کتابو دا غینه خبره راغستې دي په دې ولردونه کړی دي او چا په دې کې وی چې انه مجنون داله ونه دې پریاو دراټ کې خې په د باندې چپی راځي نه چا دغه وي او چا دغه وي ها الله دواړه الزامونه نقل کړي دي ته زمونږ رسول ته مجنون نه جوابونه یې کړي دي که نه انا کاشف العذاب یقین مونږ لرکوونکي د عذاب قلیلا لږ انکم عائدون یقینا تاسو واپس کېدونکي خپل کفر ته د خواهشاتو چې کوم بندګانې که نه خواهشاتو پجاریانو د هغې توبه عارضي ښه کنی وکړې به دې ټسټینګ څه ورځې به دې ویښ به شي ځکه څه واقع به شي وي سهار مونځ به هم شروع کړو نور کارونه ورځې لرې شي بیا به دې غافل شي انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون د دې نه مسله روزي د خواهشات د پجاریان دي که نه هغې توبه عارضي پخه توبه نه وکړي ښه دا نفس پرست دی که نه انا کاشف العذاب توبري معنی کې دا مشرکان چې دا د فریاد کوي چې دا دوخان په مونږ راغلی دا عذاب په مونږ سختی په مونږ راغلی زمونږ نه لرې کې نه الله وي دا خو به زه لرې کم دا عذاب خو زه لرې کوونکی مو زه لرې کومه دی وي چې مونږ ایمان وروړو که نه ایمان خو نه وروړو انکم عایدون کوي هغه جواب ورکوم دا کملوکتن راغلی دا دوخان راغلی نبی ازاوی وی انا کاشف العذاب بدعاء النبی علیه الصلاة والسلام من عذاب لري کونکي په دعا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه دعا وکړه قحط پورته شو صحیح بخاری کې دا مو چې باران ډېر زیات شنو بیا ال نبی صلی الله علیه وسلم عذابونه باران ډېر زیات شنو نبی صلی الله علیه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا شته مسنوزګار کې وایله زمونږ نه کنه اللهم على كام والجبال والزراب والأودية ومنابت الشجر سورۃ المؤمنون کې نور ځایونه کې جوابونه کړی دي که موږ دې باندې رحم وکړو عذاب دې نه لرې کړو مؤمنون کې 75 کې وي للجوا فی طغیانهم بیا به دې په خپل آرامي توب کې بیا نه نوځي بیا به خپل کار کوي ګوره وته سورۃ الانعام کې ویلو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه کچره دې دنیا ته واپس کړی شي عذاب دې لرې کړو نه بیا به هغه کارونه کوي چې د کم نه موږ منې کوو بیا به هغه کارونه کوي دې دروغ ویا اوس چې موږ ایمان وروړو تاسو به مستمر یا په خپل طغیان او ضلال کې ښه
وګد باس ابن کثیر کړه پرې دوی قلیلا لګ مانس زمانا یسیرا ابن جوزی معنی کی لګ زمان ته عذاب لرګو دا معنی امام بیزاویم کړي زمانا قلیلا وهو ما بقي من اعمارهم دې کوم عمرونه پاتې دي کنه سو کوئی کشفا قلیلا بیزاوی دا مانم کړي کشفا قلیلا لغون ته لري کو لګ کشف قلیل کو سو کوئی قلیل زمان انکم عائدون یقینا تاسو واپس کیدونکې اے مشرکان چې کله تاسو نه عذاب لري شي نه تاسو خپل کفر ته دلالت ته واپس شي ګناه ته واپس شي تاسو چې کوم وعده کوي چې موږ ایمان وروړو کنه هغه تاسو نه وروړي سو کی بلا معنا تاسو الله عذاب ته واپس کیدونکې انکم عائدون یقینا تاسو واپس کیدونکې د الله بل عذاب ته د خود نه واړو ابل عذاب بکلی یوم نبتش البطشة الکبرى انا منتقمون تخریب دنیوی ښه چاو خروی سره لګو چا دنیوی بدر کې چې کله دی هلاک شو کنه بس اخری آیت ټایم هم ختم دی یوم نبتش البطشة الکبرى انا منتقمون وکمل چې په مونږه ونیسو البطشة الکبرى لوی نیول بوکو بادشاہ نیول الکبرى لوی انا منتقمون کې مونږه بدلا غستون کیو تو بری معنی کی کچره مونږ د عذاب استاد لري کو کنه کم چوس پتا سو باندې پروت د لوګي دا دوخان دا اتا سو بیا کفر ته واپس یې لوز امات کو کم چې رب سره تاسو لوز کو چې مونږ ایمان درو نو مونږ بس تاسو نه بیا انتقام مخلو دنیا کې بتا سو مردارو پتور بتا سو مونږ هلاکو قتل بس تاسو کو نو سو کوئی بدر مراد دے بدر ته بطشة الکبرى ہوئی اکثر مفسرین دا ابن مسعود وغیرہ ټول سو کوئی عذاب د آخرت مراد دے بطش ست ہوئی الاخذ بشدت سختی سره نیول چې مسلسل یو سیز اوټکه کنه دبا دبی وخه واکثر ما يكون بوقع الضرب المتتابع یا یو سیز مسلسل دردونه ور کې دردونه وی درد بیاونه وی دا بدر کې دی اوټه کولی شو کنه قحط او لوګ نه پس دي سره دغه کارو شو بدر سره بالکل صحیح ده آخرت کې بدین نسی نو سو کوئی چیرې بدر مراد ده کداغه نه صحیح دي کنه دیج په بدر کې والی شو نه مړ شو او چې څوک مړ شي هغه باندې قیامت قائم شو نو بس اوس هم وال خو آخرت کې به برابر والو خوري بدواړه صحیح دي یو بل سره ډېر ټاسل نشته لفظي معنی ته ګوره انتقام غستون کیو بدلا غستون کیو رب السماوات والارض رب د اسمان نو د زمکه له داغه سوی دی پمینس کې دی کجه تاسو یقین کوونکی شیم داغه نه سیوا بل سو کې عبادت حقدار نشته دی هغه ژوند کولم کول کی تاسو رب دی تاسو د زړو مشرانو بلکې دی یقین نه کوي په شک کې دی لوب کې نه انتظار کوا دا غره ځکار به کې اسمان ښکار لوګي دغه لوګي به خلق پټ کې دا ډېر درناک آزاد دا خلق به چغي وي وای با چې زمونږ رب لره کې زمونږ د عذاب یې کړ مونږ ایمان وروړونکو نسنګ کې دی د لپاره مقد نصیحت او حال دا چې کین راغلی د رسول وضاحت کوونکې رسول چراغ نبیام دی دا نه مخړول او ویل الزام لګاو چې د خودنه کړي شوی دا لیونه دی خدی دوا دی تا ته وای چې دوا او عذاب لري شنه یقین مونږ عذاب لري کوونکې یو لګ مودا یقین بیا تاسو واپس کیدونکې کفر ته اسه وچ مونږ ایمان وروړو خان بیا مونږ تاسو بنیو یوم نبتشو بکمل چې مونږ ونیسو البطشة الکبرى الوینی ولنا منتقمون یقین مونږ بدلا غستون کیو تا نه بل دې پیغمبر بدلا ځاخلم سبحانك اللهم وبحمدك